د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانہ ده، یو صحابي زنانه ده، الله تعالی غ زنانه ته ډېر زیات حسن او جمال ورکړی دی. د دې نکاح د یو مالدار او د یو مشر صحابي سره رااله چې د دې په زندگی د هغه په کور کې ډېره فراحت باندې تیریږي او د هغې خپل خاوند د دې زنانې سره در حد تیر محبت دی. نه د خاوند په کور کې مسکنت ستا، نه د خاوند په کور کې غم ستا، نه د خاوند په کور کې بیماری ستا، نه د خاوند په کور کې بل پریشانی ستا. نو خاوند او زنانه دواړه صحابه کرام دي او د پیغمبر علیه السلام مجلس له همیشه ورځي او د زنانې ژوند په ډېر راحت او په ډېر عیش سره او په ډېر آرام سره او په ډېر سکون او خوشحالي سره د خاوند په کور کې تیریږي. یو شپه راله، د شپې خاوند راپورته سو، تږی دی، د اوبو غوښتنه کوي. چې کله د اوبو غوښتنه کوي نو هغه زنانې ته د اوبو دا زنانې څه د اوبو طلب وسو. نو هغه زنانه چونکې ډېره فرمانبرداره زنانه ده نو هغې راوغورځېدله په یو لوټه او ګیلاس کې خاوند ته اوبه ونیوې. چې کله هغه زنانه خاوند ته اوبه نسي نو د خاوند د خوبه سترګې بیا سره ورلې. نو هغه زنانه د خپلې فرمانبردارۍ په شکل باندې د خاوند ته ولاړه ده د اوبه یې ورته نیولې دي در هغه وخته پورې چې د خاوند په خپله برته سترګې راروڼېږي. چې کله هغه زنانه لږ ډېره زمانه ورته ودرېده نو چې کله د خاوند سترګې راروڼې سولې نو خاوند چې دې زنانې ته وکتل، د دې زنانې اطاعت ته وکتل، د دې زنانې فرمانبرداري او بهترین خدمت ته وکتل نو خاوند پر دې زنانه باندې ډېر رحم او صله راغله. مره ورته یې زنانې په دې شپه کې ورته وایي چې زما دې دومره خدمت وکړي او زما زړه دې دومره خوشحاله کړي، زما په خدای قسم چې زما څه غواړې زه به هغه در سره کوم، خو ته یو څه زما څه وغواړه. نو هغه زنان ورته وایي سړی پر دې خپله خبره باندې به نه ودرېږي. او خاوند ورته وایي چې زنانې یقینا به ودرېږم. زنانه دوباره تاکید ور باندې کړي ته په دې خپله خبره کې لږ غور وکړه چې تا ما ته دا ویلي دي چې ته زما څه هر څه غواړې زه به هغه پوره کوم چې زما په وس کې. نو ایا ته زما هرې تمنا ته تیار یې؟ دی ورته وایي چې بالکل کم شی زما په وس کې زما در وس لاندې ستا هرې تمنا پوره کولو ته زه تیار یم. آخر هغه زنانه به په دې شپه کې ورته وایي زما لویه تمنا دا ده چې ما ته طلاق راکړه بس. او ما ته طلاق راکول دا ستا په وس کې دي، ستا په قدرت کې دي. نو ما ته طلاق راکړه نو زه نوره زندگی ستا په کور کې تیرول نه غواړم، زه نوره زندگی ستا په خدمت کې تیرول نه غواړم، زه نوره زندگی ستا سره یو ځای نسم تیرولی. نو تا زما سره وعده کړې ده چې زه به ستا هره تمنا پوره کوم چې زما په وس کې. نو زما لویه تمنا ستا څه طلاق اخیستل دي، نو ما ته به طلاق راکړې. هغه خاوند ډېر حیران او ډېر پریشان چې داسې تابعداره زنانه، داسې خدمت کوونکې زنانه، داسې نیک او عفیف او صافه زنانه به بیا زه چیرې پیدا کوم. نو آخر په دې شپه کې ورته یې زنانې ما ستا په حقوقو کې څه کمی کړی دی؟ دا ورته وایي نه. آیا چې ستا کم خدمت پر ما باندې لازم دی په هغه خدماتو کې زما څه قصور سوی دی؟ دا ورته وایي نه. دی بیا ورته یې زنانې ما ستا څه بې قدري کړې ده، ستا د قریبانو بې قدري مې کړې ده؟ دا بیا ورته وایي نه. ورته اخر ستاسو ما سره نفرت دی، ستاسو ما سره بغض دی، ستاسو ما سره عناد دی چې د هغې په خاطر زما سره طلاق غواړې؟ دا ورته وایي نه. چې کله یو شی دی نسته نو ولې اخر طلاق غواړې؟ نو هغه زنانه ورته وایي چې دا خبره ډېره وروسته ده چې زه ولې طلاق غواړم، د دې څه مخکې یار پر خپله وعده باندې ټینګ ودرېږه، بس ما ته طلاق راکړه. چې کله دې ما ته طلاق راکړې د هغې به زه وجه درته وایم چې زه ولې ستا څخه طلاق غواړم. نو زنانه چونکې د طلاق پر غوښتنه باندې ډېر اصرار کوي او ډېر خامخواله کوي، ځکه خاوند ډېر حیران او ډېر پریشانه دی. او زمانه در سهاره پورې خاوند او زنانه په دې کشمکش او اختلاف کې سره شپه تېروي. چې کله سهار سو د صحابه کرامو ډېر ښایسته عادت و مزاج و، چې کله به یو نوې خبره پیښه سوله نو صحابه کرامو به دستي پیغمبر علیه السلام ته پیښوله. سهار خاوند زنانې ته وایي چې درځه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره زما ستا د شپې د معلومات وغواړو، چې د شپې ما ستا سره وعده کړې ده او تا زما سره د طلاق مطالبه کړې ده. مسله ده د مسلې غوښتنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه ودرځه. نو سهار دی د مدینې په اطرافو کې اوسېږي، زنانه ده او خاوند دی، خاوند د مخه دی او زنانه ورپسې ده. نو راځي مدینه منورې ته مسجد نبوي ته راځي، د خپل شپې حالت د پیغمبر علیه السلام سره شریکوي او د پیغمبر علیه السلام سره د خپل خبرې مطالبه کوي. چې کله مسجد نبوي ته نږدې رالو
نو په لاره کې ازغي دي، په لاره کې شلی دي، او په لاره کې کاڼې دي، او په لاره کې بوټي دي. نو هغه خاوند خو ډېر زیات پریشان روان دی. د یو پریشانۍ په خاطر باندې هغه خاوند نوک ووهی او د نوک وهلو سره په یو ازغي کې غزار سو. چې کله غزار سو د هغې بدن پښه ده، لاس دی، د بدن څه حصې دي هغه وینې سوې. هغه خاوند د ډېر تکلیف اظهار وکړي. نو هغه زنانې د ډېرې فرمانبردارۍ په خاطر د خپل سر پړونه سره دوه ځایه کوي، نیمې پر خپل سر واچوي، نیمې سره ټوکرې ټوکرې کې بری پر دې زخمو باندې روپېچي. چې کله خاوند په تکلیف کې ولیدې نو براغه زنان ورته وایي سړی درځه واپس کور ته ولاړ سو. زما چې کومه د نکاح د طلاق مطالبه و زه در هغه مطالبه تېره یم، نوره زه ستا سره در مرګه پورې زندګي تېروم، نوره زه ستا سره طلاق نه غواړم. زه د پیغمبر علیه السلام حضور ته د ورتللو ضرورت نشته، د پیغمبر علیه السلام څخه د پوښتنې کولو ضرورت نشته. نو واپس به ما ورته کور ته ځو، په کور کې به خپل ژوند سره تېروم. نو خاوند ډېر حیران دی چې دې زنانه ته څه ورپېژني. یو ساعت کې مخکې د زنانې کم نیت و اراده و، لیکن هغه نیت و اراده یو دم څنګه بدله سوه. نو د زنانې څه پوښتنه کوي چې زنانې پیښه څه سوه. نو زنانه ورته وایي چې یو ځل کور ته ځان ورسو، د هغې څه وروسته بیا زه قصه درته کوم. چې کله کور ته راورسېد نو خاوند پوښتنه کوي چې زنانې د طلاق مطالبه دې ولې کوله، او چې کله د طلاق د مطالبې په وخت کې سره روانو پیغمبر له، او چې کله زما بدن باندې زخم او وینه راله، بیا د طلاق د مطالبې څه ولې دستبرداره سوې، ولې جنې پر شا سوې. نو هغه زنان ورته وایي چې د کم وخته څه زه ستا کور ته راغلی یم، او ستا ته الله تعالی مال او دولت درکړی دی، او تا ته الله تعالی ښه اخلاق درکړي دي، او تا ته الله تعالی ښه زندګي درکړې ده. ما ستا په ټوله زندګي کې پر تا باندې مشقت او تکلیف نه دی لیدلی. او 3 ورځې مخکې ما او تا د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې ناست. پیغمبر علیه السلام ویل چې د کم بنده سره الله تعالی محبت ساتي نو پر هغې باندې غمونه او ناجوړی داسې راځي لکه اوبه چې د غره د طرفه د مځکې طرف ته را رواني، لکه سیل چې د لوړې سکښتې ته را روان په څومره تیزي باندې. نو پر کم سړي چې د الله تعالی محبت او کم سړی چې پر الله تعالی باندې ګران او د کم سړي چې ایمان کامل پر هغې باندې تکلیفونه په داسې شکل راځي. نو ما چې کله ته په تکلیف کې نه ولیدې نو زما د عقیده سو چې اسې نه چې زما د خاوند په دې ایمان کې فرق نه، او اسې نه چې زما د خاوند په دې اعمالو کې فرق نه، او اسې نه چې زما د خاوند سره د الله تعالی محبت نه، او چې د کم چا سره د الله تعالی محبت نه، زه د هغې سره څه دپاره محبت کوم، او زه ولې خپله زندګي د هغې په خدمت کې ضایع کوم. لیکن چې کله ما او تا د پیغمبر علیه السلام مجلس ته روانو، او په لاره کې چې ما پر تا باندې کومه پریشاني ولیدله، او پر لاره باندې ما تا ته کم تکلیف ولیدی، او چې کم ستا بدن خوښ سلو، نو زما د عقیده سو چې زما د خاوند ایمان کامل دی، او زما د خاوند اعمال د الله تعالی دربار کې قبول دي، او زما خاوند په دومره مشقت او تکلیف کې رالی چې زما د عقیده سو چې د الله تعالی د سره محبت دی. چې کله ما ته ستا د ایمان کمال را معلوم سو، او ستا د اعمالو قبولیت را معلوم سو، او ستا د تکلیفو په خاطر باندې د الله تعالی د محبت عقیده زما جوړ سوه، نو ځکه زما د عقیده سو چې زما د خاوند د الله تعالی سره محبت دی، چې د کم چا سره الله تعالی محبت کوي زه د هغې سره محبت کوم، او چې زما خاوند سره الله تعالی محبت کوي نو ځکه زه د هغې په خدمت کې نوره زندګي در پایه پورې رسوم.